ملک پاکستان چې نن سبا کوم په ازمایښتو کې کوم امتحاناتو کې گرفتار ده د سیلابو وخت خلک سیلابو لاندې کړي دي د خلکو نقصانات شوي دي او خلک در په در دي هیڅ معلومات نه ورته کېږي چې مونږ مستقبل کې څه وکړو هر یو انسان ځان ته پریشان ده نو داسې سیلابونه دا د الله تعالی د طرفه نه یو ازمایښت او یو امتحان ده او بیا د داسې سیلابو واقعات چې کوم دي الله تعالی په دوه ځای باندې قران کریم کې دغه تذکرہ بیان کړی دا یو واقعا درته بیانوم او بیا په هغه نه بعد چې کوم د دې اسباب دي چې آیا دغه عذاب دغه ازمایښت دا سیلاب دا په قوم باندې ولې راځي دغه اسباب هم بیا زه تاسو ته پنځه اسباب بیانوم حضرت نوح علیه السلام دا د الله تعالی پیغمبر او رسول د رسالت چې کوم ذمہ داری ده دا الله تعالی اول حضرت نوح علیه السلام ته ورکړ نو نوح علیه السلام پیغمبر هم ده او رسول هم ده حضرت نوح علیه السلام نیم سوا کاله خپل قوم ته دعوت ورکړ د اسلام د توحید ول تبلیغ ورته وچلاو خو په دې قوم کې تقریبا 80 کسانو صرف ایمان راوړ اسلام راوړ او باقی نور څومره خلک چې هغه په خپل کفر باندې پاتې شو هغه ایمان او اسلام نه راوړ او بیا د حضرت نوح علیه السلام ته ډیر زیات تکالیف ورکول ډیر زیات پریشانې به ورته جوړولې بیا په هغه وخت کې آخر کار حضرت نوح علیه السلام د الله تعالی نه دا دعا وکړه دا سوال وکړه چې یا الله په دغه قوم باندې سیلاب راوله دغه قوم چې کومه ده په دا باندې عذاب راوله بیا الله تعالی د دعا قبول کړه الله تعالی دته حکم وکړ چې یو کشتی جوړه کا او کوم خلکو چې په تا باندې ایمان راوړی دا هغه د ځان سره د کشتی کې سوار بیا داسې وشول چې حضرت نوح علیه السلام کشتی جوړه کړه بیا تفصیل چې په هغه کې کوم زناور او کوم سړی او کوم ساروي او تشای ورسره خو بهرحال د حضرت نوح علیه السلام بچی کنعان دا هم د کافرونو دا هم پاتې شو په دې وخت کې او د هم ډېر وخت تفصیل ده خو بهرحال چې کوم اسلام راوړی خلکو هغه د حضرت نوح علیه السلام سره په کشتی کې کېناست بیا چې کله د دغه علاقې نه دی وتل بیا په دغه وخت کې الله تعالی په قوم باندې عذاب راوست یو خو د اسمان نه باران ډیر تیز باران راورېده او دوم نمبر باندې د ځمکې نه اوبه راوتلې تنور ورته وایي یو خاص مقام ده د غزې نه اوبه راوتلې د لاندې د ځمکې نه هم اوبه راوتلې او د بره نه هم دا ډبل عذاب ده د تعالمي عذاب وایي نو دا په دغه قوم باندې راغی او قوم چې کوم دغه ټول غرق شو حضرت نوح علیه السلام او داسې چې د کوم متبعین او اتباع کوله اسلام راوړی دا ټول الله تعالی بچ حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې چې کوم عذاب راغله د سیلاب ول دغه د راتګ اسباب دا تشای قران کریم کې الله تعالی 15 اسباب بیان کړی دي اول دا د توحید او د رسالت انکار قوم با د توحید هم انکار کو الله تعالی نه مان او د رسالت انکار کو او دا حضرت نوح علیه السلام تکذیب هم دی کو الله تعالی قران کریم کې فرمایي کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر دی بس کول چې نوح علیه السلام دغه هم تکذیب وکیا او دا سه نوح علیه السلام ته دی بدمکې هم ورکولې او نوح علیه السلام نعوذ بالله دی پاگل هم ګڼ نو دا د توحید او د رسالت انکار کاوه دا د اول سبب دې سبب په وجه باندې په دې باندې عذاب راغی او د حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې د عذاب او د سیلاب راتلو دوم سبب شرک ده دا به داسې کول چې دوی به 15 ولیان د هغو چې کوم مجسمې دي دا به جوړې کړلې او بیا به د هغه تعظیم به په شروع کې کوو په هغه نه بعد به هغه ته سجدې لګولې د الله تعالی سره به دوی شریک کړل بیا په دې وجه باندې الله تعالی په دې باندې عذاب راوست قران کریم کې الله تعالی دا بیانوي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر په دې وخت کې بعد خپل خلکو ته دا ویل چې تاسو دغه ټولو معبود او عبادت کوئ تاسو دغه ټولو ته سجدي لګوئ او تاسو دغه ټولو مرادونه او هر قسمه حاجت زنه غواړئ نو دوی به د الله تعالی سره شریک جوړاو دغه وجنه الله تعالی په دې باندې عذاب راوست او درم سبب د نوح علیه السلام په قوم باندې د سیلاب چې کوم عذاب راغلی و هغه د تمسخر او تکبر دوی به تکبر کوي الله تعالی قران کریم کې دا نقشه په داسې الفاظو بیان کړی او انی کلما دعوتهم لتغفر لهم
جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. کله به چې حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکاو بیا به دوی د تکبر دی وجه نه خپل ګوتې د په غوږونو نه ایستي چې مونږ د حضرت نوح علیه السلام आवाज نه واورو تکبر به کوو او بیا به داسې وو چې دوی به په خپلو سرو باندې چادر واچول چې نوح علیه السلام مونږ ونه وینو. دا یو د تکبر علامت و دغه سبب د وجه نه الله تعالی په دوی باندې د سیلاب عذاب راوست او د سیلاب راتللو څلورم سبب د شی د مکاری شرارت ده. دا به د داسې کول چې دوی به مکارت کاوه د حضرت نوح علیه السلام چې کوم منون کې و د هغو خلاف به دوی سازش کاوه او دوی ته به تکلیف ورسول اذیتونه به ورسول. الله تعالی بیان کړی دی قرآن کریم کې مکرن کبارا. داسې خلکو به څه کول شرارت به کاوه چې کوم باندې حضرت نوح علیه السلام منون کې هغه ته هم تکلیف ورساو او ټول ته به اذیت ورساو. دا څلورم سبب ده په دې باندې د سیلاب په شکل کې د عذاب راتللو او د سیلاب راتللو پنځم سبب تشای ده. الله تعالی قرآن کریم کې بیانوي وقد اضلوا كثيرا. دوی به گمراهی پلووله گمراهی پلوول دا د پنځم سبب ده د سیلاب راتللو. حضرت نوح علیه السلام په قوم کې چې کوم خلکو هغه به دوی گمراه کول. د حضرت نوح علیه السلام په شریعت کې به دوی داسې شکوک او شبهات پیدا کول چې هغه د وجې نه به دوی خلک دا د شریعت نه لرې شول. نو دا یو گمراهی به دوی کوله دغه وجې نه الله تعالی په دوی باندې دا عذاب راوست.